أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغربا ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. سورة التوبة یولسم سپارہ 97 نمبر آیاتی مبارکہ. دی آیاتن مبارکو کی رب العالمین دا اغی منافقین ذکر کی چی کم پا بانڈو کیو. مخ کے آیاتن مبارکو کے دا اغی منافقین ذکر اکو چی اغا دا مدینی منوری پخار کی اسیدل. دے آیاتن مبارکو کے رب العالمین دا اغی منافقین ذکر کی چی کم پا بانڈو کی اسیدل، پا اعراب او بانڈچیانو کی چی کم منافقین و دا اغی ذکر کی. الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اغا بانڈچیان منافقین اشد کفرا و نفاقا دیر سختی پا کفر او پا منافقت کی. الاعراب اغا بانڈچیان منافقین چی پا بانڈو کی اسیگی اشد کفرا و نفاقا دیر سختی پا کفر او پا منافقت او نفاق کی. وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهِ، او دیر لائق تی دا بانڈچیان دا دی خبری چی دی نپوئیگی پا احکامو اغا احکام چی نازل کری دی اللہ. دغا بانڈچیان دا اللہ پا احکامو دا شریعت پا احکامو نپوئیگی. دا سو وجہ دا علماء وائی دا دی بانڈچیانو دا نپوئی دو وجہ چی دا اغا دا علماؤ نا لریوالے دے چی دی پا بانڈو کی اسیگی او دا علماؤ خوال رازینا او دا علماؤ نا لریوی نو پا دی وجہ دی دیر سخی پا کپر او پا منافقت کی او دا احکامو دا شریعت پا احکامو باندی نپوئیگی علم ورطنی زکا دا علماء ندی کی لریوالے دے. زکا وی علیکم بمجالست العلماء، پتاسو باندی لازم دے مجالست مجلس دا علماء چی تاسو دا علماء پا مجالسو کے نئی نو دا سختی او دا جہالت پستاسو نا لرکیگی. تاسو کے با نرمی پیدا کیگی او تاسو سربا تاسو تبا علم حاصلیگی چی کل سوک دا علماء پا مجلس کی کینی. حدیث مبارک کے ہم رازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، مثال دا علماء پا مخ دزمک دیسی دے لکا اسمان کی ستوری. اسمان پا ستورو خیستہ دے و مخ دزمکی پا علماء خیستہ دے. نو علماء دزمکی رونق دے، دزمکی خائست دے. نو دی سر چی سمر سڑے نزدی پاتی کیگی نو جہالت پتی ختمیگی او ڑکی بای نرمی رازی، ڑکی بای نرموالے رازی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ان فضل العالم علی العابد
کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب فضیلت د عالم په غیر عالم دسی دے کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب لکه فضیلت چې سپوږمۍ ته حاصل دی په ستورو باندې نو د عالم مثال په عوامو کې د سپوږمۍ دی نو پکار دا ده چې عوام علماو ته نږدې شي او د علماو مجلس اختیار کی نو د دینه به دا سختی او دا جهالت اوزي نو ځکه په بانډچیانو کې په نسبت سره خار والو ته په مزاج کې سختی او جهالت پروتی لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دور کې چې به هم بانډچیان رالل اکثر به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اواز په نوم سره کو ځکه علم به ورسره دومره ونه یو راغې رادند شو اواز یې وکوي ایکم محمد صلی الله علیه وسلم وی تاسو کې کم یو محمد دی قرآن کې الله وی یا ایها النبی یا ایها الرسل یا ایها المزمل یا ایها المدثر او باندې چې وی ایکم محمد صحابی بهترین جواب ورک هغه تپوس کې تاسو کې محمد کم یو دی صحابی ورتوای چې کم پټولو کې خکلې دی هغه محمد دی صلی الله علیه وسلم وی چې کم یو پټولو کې خکلې او چا ډډ وخلی ناغه به محمدی صلی الله علیه وسلم وی ځان لپکې وګوره ډډه چا وخلی دا او خکلې پټولو کې کم یو دی نو هغه به محمدی صلی الله علیه وسلم نو الله د منافقینو د بانډچیانو د سختۍ وجه دا ده چې دی د علماو نه لرې وي الله یعلمو چې دی نه پوهیږي حدود ما انزل الله په هغې احکامو باندې په احکامو هغه باندې انزل الله چې نازل کړي دي الله حدود نه مراد احکام د شریعت هغه چې نازل کړي دي الله په دی باندې نه پوهیږي چې نازل کړي دي الله علی رسوله په خپل رسول باندې په هغې دی نه پوهیږي والله علیم حکیم الله تبارک و تعالی پوه دی او د حکمت خاوند دی ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر دی آیات مبارکه کی رب العالمین په منافقینو کې چې کم بخیلانو د اغي ذکر کوي چې کم پدوی کې بخیلانو بخیلان داسې وو چې دی به زکات ته د تاوان نسبت کو وی دا خو تاوان دی په دې خو سړی تاواني کیږي نو یو پکې بخل وو بل پکې بغض وو صحابه کرامو سره به ډکې بغض وو هر ټیم به یې ورته وی په تاسو به آفتونه نازلیږي صحابه ورته به وی نو دا دوه خویونه وو پکې یو بخل او بل بغض رب العالمین دی آیات مبارکه کې هغه دواړه ذکر کوي ومن الاعراب بعضې د دې بانډچیانو نه من یتخذ هغه څوک دي چې هغه ګڼي تاوان ما هغه څه ینفقو چې هغه خرچه کوي نو ګڼي هغه څه چې خرچه کوي چې دی خرچه کوي په جهاد کې په لاره د الله کې مغرمن هغه تاوان ګڼي دا زکات ورته تاوان ښکاري وي دا تاوان دی او دې ته تاوان وایي نور حدیث مبارک کې راځي زکات تاوان نه دی زکات مال سیوا کوي علماء یو عجیبه مثال ذکر کوي دا زکات چې دی دا چې وی د مال نه لر شي نو مال چې دی هغه سیوا شي مونږ وایو چې زکات پکې پروت نو مونږ وایو مال ډیر دی او چې زکات ته ورکم نو هغه کم علما وی د دې داسې مثال دی لکه د یو سړي وجود پړسېدلی دی
نو په ظاهره ورته خلک ګوري نو خلک وایي وی دی صحتمند دی، نور خبر نه دی چې دا په ده کې بیماری پرته ده، نو دی پړسوب بیماری ده او خلقو ته دا صحت ښکاري. نو دا زکات مال چې د مال سره پروت نو سړي ته ډیر ښکاري، وی دا صحتمند دی، څنګه چې هغه پړسوب بیماری سړي ته صحت ښکاري. نو چې دا پړسوب ختم شي نو انسان ته صحت میلو شي. نو داسې چې د زکات مال د مال نه لر شي نو هغه مال پاک شي. او حدیث مبارک کې راځي چې د کم مال سره د زکات مال یوځای وي هغه مال به هلاکی. د زکات مال چې د کم مال سره یوځای هغه هلاکیږي. نو یا دوه معنی، یو دا چې زکات په یو مال کې واجب دی او دی ته نه ورکوي نو دا مال به هلاک شي، یا یو سړی د زکات مستحق نه دی او مال والی نو د ده دا شته مال به هلاک شي. نو مغرمن دی به دا تاوان ګڼو، زکات په ورته تاوان ښکارېدو. نو که اوس هم چاته دا زکات تاوان ښکاري نو دا د منافقینو صفت دی، ګورې زر تر زره دی دا د ځان نه لري. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ او دی انتظار کوي په تاسو باندې الدوائر د هغې مصیبتونو د آفتونو. دوائر جمع د دائرې ده. علما وی دا هغې حالت ته وی چې نعمت بدل شي په مصیبت. تا باندې الله یو نعمت کړی او هغه په مصیبت بدل شي. نو وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ دی انتظار کوي په دې صحابو باندې د مصیبتونو. دلته تینا آفتونه او عام حادثی مراد دی. نو دغه بغض دی. زکات ته تاوان وی او ان ټیم په دی انتظار کی دی چې په صحابه کرامو باندې به څه ټیم حوادث راځي او مصائب به راځي. نو دی هغه بغض دی او حسد دی د صحابه کرامو سره. حسدګر چې وي دی د چا اس نشي کولی خو خپل ځان اخوري، ځان اخوري او د بل سړي اس نقصان نشي کولی. دی وجنه علما لیکي وی د حسدګر سړي 51 چې دی دا به د نیکو نه خالی پروتي. ځکه حدیث مبارک کې راځي حسد نیکی دسی خوري لکه اور چې لرګي خوري، کما تأکل النار الحطبا. حدیث مبارک کې حالق لفظ راغلی دی. وی دا حسد چې دی دا نیکی خری لکه سړی چې څنګه په بلیټ باندې د سر نه ویښته خری. نو دا حسد دومره عظیمه ګناه ده. د حسدګر سړي 51 همیشه د نیکو نه خالی پروت. دی وایي ما تهجد کړي دي، خبر نه دی هغه تهجد ورله هغې حسد خوړلی. وی ما حج کړی دی، خبر نی هغه حج ورله دا حسد خوړلی. وی ما خو ډیر نیک اعمال کړي دي هغه ورله حسد خوړلی. نو دا په دې کې حسد و. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ نو دی انتظار کوي په تاسو باندې د هغې حوادثو. علیهم دائرة السوء الله جواب وکړو وی علیهم په دی باندې با دائرة السوء دا حوادث په دی باندې راځي. دا بددعا ده، اصل کې دا بددعا ده. معنی دا ده چې په دوی باندې دی دا حوادث نازل شي. نو چې دی د دی انتظار کوي نو الله به په دوی باندې را نازل کی دا حوادث. نو علیهم دائرة السوء په دوی باندې بوي دا مصیبتونه. والله سمیع علیم الله تبارک و تعالی اوریدن کې او پوه دی. ومن الاعراب دا په بندچیانو کې درېیمه ډله وه، هغه خالص مؤمنانو داسې نه ده چې ټول په ټوله بندچیان یا منافقین او ټول په ټوله ناخبرې، په هر چا کې ډلې وي او شیقونه وي. نو دا هغه درېیمه ډله د بندچیانو ذکر کوي چې دا خالص مؤمنانو، خالص او دوی زکات او صدقات
د الله د قربت ذریعہ گنی. ومن الاعراب بعضی د بانڈچیانو نا من اغسوک دی یؤمن باللہ والیوم الاخر چی ایمان لری پا اللہ باندے و پا ورزی دا آخرت باندے. ویتخذ او دی گڑی ما اغمال ینفقو چی خرچ کوي پلار دا اللہ کی قربات دا سبب دا نزدیکت گنی عند اللہ اللہ تا وی پدے سڑے اللہ تا نزدیکی گی. وصلوات الرسول او دا زکاة ورکول چی دی دا ذریعہ دا دعاگانو دا رسول دا. دا دے پا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سڑی تا دعاگانی کی دا دعاگانو ذریعہ دا. لکہ قرآن کریم کی دی خذ من اموالہم صدقتا تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم. اللہ ورطوئی زکاة تم علا خو وصل علیہم دی تا ورسر دعاہم کوا چی زکاة تنوالی نو دعاہم دی تا کوا. وید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدا عادتو چی چا با زکاة ورکو نو دعا بے اکڑلا اللہم صلی علی آل فلان. یا اللہ رحمتو نراولے گے علی آل فلان دا پلان کی سڑی پا آل باندے چی دا زکاة ورکو. نو دا بانڈچیان وائی دا زکاة چی دے دا دا اللہ تا دا نزدیکت ذریعہ دا. وصلوات الرسول او ذریعہ دا دعاگانو دا رسول. ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ ویلیو صلی علیہم دی تا دعا کوچ زکاة تی والی جو نبی علیہ السلام بم دعا کولا. اللہ خبردار انہا قربت لہم بے شک دا خرچ کول چی دی دا سبب دا نزدیکت تے دا دوی دا پارا پدی دی اللہ تا نزدیکی. سیدخلهم اللہ زرد چی داخل بکی دی لرا اللہ فی